الرحيم باب ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. دا مسله چې کومه باندې دا ترجمه او باب امام ترمذی رحمه الله لګولې دي، مسله اتفاقیه ده عند الكل عند جميع الائمه. غروب ته ټیم لګ پاتې دي چا یو رکعات د عصر نه درک په وقت العصر کې او په دویم رکعات باندې غروب پیراغي، نو دغه منځ تام شه که تام نش، دا منځ به ثانیان کوي که نه به کوي. نو دې مسله کې اتفاق دی فصلاته تامه عند الكل، او هر چې د سبعی منځ دی چې مخکې د سبا د غروب نه یو رکعت لاندې که بیا پې باندې مخکې د طلوع نه بیا پې طلوع راغی نور پې روخت. ثلاثه ائمه امام شافعي، امام مالک، امام احمد بن حنبل قائلین د دې دي چې پشان د صلات عصر هغه منظم تمام شو. امام ابو حنیفه، امام محمد، امام ابو یوسف دی وایي چې صلات صبح کې منځ نه تمامېږي. اغلتا امام محمد رایه دا ده چې فصلاته باطله، او د امام ابو یوسف او د امام ابو حنیفه رحمهم الله رایه دا ده چې د دې سره د ټچ او یو ځایواله د رکعت ثانیو کې تصویر نافله دا منځ نفل ګرځيږي، باطل نشو اصلا، دغه منځ عاده به قضان کوي. د دوړو حالاتو کې دا منځونه یمه حمله په حالت د عذر باندې چې صورت د نسیان دی یا د نوم دی یو ناسا په دغه ټیم کې را پاسي چې نور ولاړ دی خو دې پوهیږي چې رکعات کوم رانه غروب راځي، او یا طلوع تلک ټیم دی چې یو رکعات کوم په دویم کې طلوع راځي، نو ودی کې ائمه په دغه وخت باندې دا حمله په حالت د نسیان باندې یا په حالت د نوم باندې. د امام ابو یوسف رحمت الله علیه نه قولین منقول، یو قول دا دی چې دا غیر معروف قول د امام ابو یوسف دی، هغه وایي چې دغه وخت کې چې سبعی کې طلوع راغی یو رکعت کړیو نو دې د انتظار وکي، هم د وسط د صلات کې د انتظار وکي چې پوه شو چې نور لږ خو چت شو رکعت ثانی دې زم چې زمې که نو دای په فرضو کې صحیح کېږي، په فرضو کې صحیح کېږي. کوم علت چې هغه سجده راتله هغه شیطان ته چې دغه وخت کې نیغ نیغ کېږي هغه ختم شو. او معروف قول د امام ابو یوسف رحمه الله فقهاو دا نقل کړي چې نه، دی به انتظارم کوي، د انتظار نه بعد به ټچ د یو رکعت ور سره کوي، بیا به امدامون نافله ګرځيږي، فرض بنوي. دا معروف قول دی د امام حنیفه رحمت الله علیه، د امام ابي یوسف رحمه الله. دا دی باب کې د امام اقوال. حدیث الباب په دغه تعویل باندې کې دا په حق د دغه وخت کې شي دلیل د جمهور ائمه دی، او حدیث د ابي هريره رضی الله تعالی عنہ د نبی صلی الله علیه وسلم من ادرک من الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. چا چې یو رکعت مندک د سبعینا مخکې د طلوع الشمس نه نو د سبعی مندک. ومن ادرک من العصر ركعه، او چا چې لندک د ماجیګر نه یو رکعت قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. ثلاثه ائمه وایي چې تاسو لکه څنګه په عصر کې مونږ سره معي او فقد ادرك العصر نه دا فهموي چې يرال تمون تام شوی دي، هم دغه شان الفاظ د سبعی باره کې راغلي دي. وفي الباب عن عائشه، حدیث د عائشه بی مسند احمد راخسته دي، هغه د دې نور فرق نشته دی، فقط فرق دا دی چې دلته من ادرک من الصبح رکعتان دی
اغلت من ادرک من الصبح سجدتان و سجدتان دغه فرق دی. د دواړو نه مراد د رکعت نه رکوع نه ده او د سجدت نه یوازې سجده نه ده، یعنی دا یو رکعات ټول ګیر شو، رکوع نه ده مراد یوازې. احناف علما د دې حدیث په تاویل کې دوه قوله کوي. یو قول دا دی چې دا حدیث وارد په دغه جزئیه کې نه دی چې کم تاویل ته تاسو لاړئ. دا دې متعلق نه دی چې سړی وده پاتې شوی دی او دی په دې ټیم راویښ شوی دی او یو رکعت یې لنډې کړی یا په عصر کې یا په صبح کې، بلکې د دې حدیث مقصد هغه وی دا دی چې یو سړی دی نابالغه عند طلوع الشمس بالغ شو، قبيل طلوع الشمس وقبيل غروب الشمس بالغ شو. نو د دې حدیث مقصد دا دی که دغه ټیم کې دی بالغ شو او محتلم شو چې څنګه د غسل کو او د غسل پسې متصل د مازیګر منځ کو یو رکعت لاندې کېدو، دویم کې غروب راته، نو فقط ادرک العصر د عصر لاندې که د دې دا مقصد نه دی چې دا منځ وشو ونه شو، دا جزیه نه چیړي، یعنی د باندې د مازیګر د مانځه فرضیت راغی. او که د غسل څنګه د احتلام نه وکړه چې ګوري نور ډوب دی نو د مازیګر منځ پې نشته. د احناف محمل باندې پوه شوي حدیث د دغې سړي متعلق یا مطلب حایزه ده هغه په دغه ټیم کې پاکه شو، یا کافر دی په دغه دوو ټیمینو کې هغه ایمان راوړو، په ده باندې دغه مونځ شته که نه، دا مونځ په فرض دی قضا راوړي که نه وړي. نو احناف وایي دا د دغې خلکو باره کې دی چې کم څوک نوی مسلم شي، کمه حایزه دغه وخت کې پاکه شي، او یا چې کم دی سبي دغه وخت کې بالغ شي او دی د یو رکعت کولو سره په دې ټیم کې کولی شي، نو دغه مونځ په ده باندې فرض شوی دی، د دې قضا په ده لازم. بالکل لکه محمل احناف د حدیث بل څه بیانوي کم چې جماهیر علماو بیان کړي په هغې نه حملوي. دا امام طحاوي رحمت الله علیه دا محمل بیان کړي. دویم محمل دا بیانوي چې دا حدیث چې کم دی دا وارد دی په حکم المسبوق کې، او مراد د قبل ان تطلع الشمس او د قبل ان تغرب الشمس نه دا اوقات نه دي، دا وقت العصر او وقت الصبح مراد. د دې حدیث مفاد او مقصد او د حدیث د ابو هريره چې روایت ابو داود کړي او نسائی کړي او مسلم کړي دی مقصد یو دی، هغه دا حدیث دی چې من ادرک رکعتا فقد ادرک الصلاه، چا چې یو رکعت لنډې کړ د مونځ لنډې کړ. من ادرک رکعتا فقد ادرک الصلاه، دا مونځ لنډې کړ، مسبوق یادای نور مونځ نه تیر شوی دی او یو رکعت لنډې کړ. نو د دې هغې مقصد څه شی نه دا مونځ لنډې کړ دې مانځه کې دی داخل. نو دویم جواب د دې نه شاه نورشاه کشمیری، صاحب د عرف الشذی، علامه بنوري وغیره چې کوم اکثرین متاخرین دي هغې دا حملې په دې باندې چې دا حدیث د ابو هريره دا په حکم دا حمل دی په حالت د مسبوق باندې، او مراد د قبل ان تطلع الشمس او قبل ان تغربون دغه وقتین مراد دي. دغه وقتین مراد دي چې مطلب دا دی چا د امام سره یو رکعت لنډې که دغه مونځ لنډې او دارنګې په سبا کې، او دا وقتین چې ذکر شوي دي دلته د وقت د خروج متيقن د عوام او خواص پې پوهېږي، او دا نور اوقاتو کې چې کم دي د وقت دغه خروج باندې سړی نه پوهېږي چې کله ووتو کله ونه وت. په دې وجه دا وقتین خاص شوي، یعنې حکم په ټولو منځونو کې عام شو که دا حمل شي په حالت د چا باندې د مسبوق باندې. خلاصه دا شو چې دا صرف د حدیث محمل کې اختلاف شو، هغې په هغه جزیه باندې حمل که کم چې ترجمه پې لګېدلې ده، او دا دوی چې کم محمل لټولې دغه محمل د طرز او طریق د امام مسلم نه فهمیږي، د نسائی نه فهمیږي، د ابو داود نه فهمیږي، ځکه هغې درې واړو
ترجمه داسې لګولې دي چې څوک یو رکعت حالت د مسبوق باندې لګېدلی یو رکعت چې کم دی را لندې کې د مدرک د صلات دی کنه نو دغه ترجمه د لندې دا حدیث ذکر کړی او معی ذکر کړی دی د حدیث د ابو هريره د ابو داود هغه حدیث سره چې من ادرک رکعتا فقد ادرک الصلاه یو رکعت لندې کا منزل لندې کا خو شي په خبره هغه حدیث سره امام مسلم په یو باب کې دا وروړي او دارنګ امام نسائی په یو باب کې وروړي اوسه امام ابو داود په یو باب کې وروړي نو شاسې وی چې دیته زمونږ اسلاف او احناف او ذهاب کو نه دی کړي په طرز او طریق د مسلم د نسائی د ابو داود د دې د فهم نه دا معلومیږي چې هغه دا حدیث حمل کړي دی په حالت د مسبوق باندې چا نه منستل یو رکعت لندې کړي دی دا منزل لندې کا دغه جزئیه کې نه دی چې ما خام غرغړه دا یو رکعت کړي دی او باقی دی باندې نه حمل شوی حدثنا الانصاري قال حدثنا معنو قال حدثنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن طيب بن سار عن بصر بن سعيد وعن الاعرج يحدثونه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح چا چلن نکا د سبینا یو رکعت مخکې طلوع الشمس فقد ادرك الصبح دلن نکا سبیل رام ومن ادرك من العصر ركعه قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر نو دا ثلاثه ایمه حمل کا په دغه وختینو باندې او احناف دا حدیث حمل کا په حق د سبی ذا بلغ یا کافر اذا اسلم یا حائض اذا طهرت او یا دا حمل شو په حکم د مسبوق باندې وفي الباب عائشة اخرجه احمد قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح وبه يقول اصحابنا والشافعي واحمد واسحاق ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر مثلا یو سړی دی نامان الصلاه او ينسى یاد وستلی دی من لرا فاستي قدر بیدار شي او وريات عند طلوع الشمس وعند غروبها په دغه وخت حمل کړي دي دوی دا محمل بیان ک احناف چې کوم دی محمل د دې لپاره هغه بیان کسه شي سبي اذا بلغ کافر اذا اسلم حائض اذا طهرت دوی پاغي باندې حمل چې دوی مدرکین د دې وخت شو دا منځ په دوی باندې لازم دی باقی حدیث د دینه ساقط دي چې صلات الصبح لندې ک نه دا وخت د صبح لندې دا وخت د عصر لندې ک دغه وخت کې د اقیم الصلاه غایت دوی ته متوجه شوه دي د من قضا بروړي باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين جمع بین الصلاتین کی یو مذهب د جمهور الائمه دی او یو مذهب د روافض دی او د مالکیانو ناشهب دی او دارنګ محمد ابن سیرین دی او دارنګ ابن مدینی دا ابن منذر د شوافعنا او د حدیثنا او د ظواهرنا س جماعت دوی په دې باندې قائل دي چې بدون د عذر نه هم جمع بین الصلاتین روات اشهب من المالکیه ابن منذر من الشافعیه جمع غفیر او کثیر د حدیث او ظواهرنا او روافض شیگان جعفریه فرقیوال هغه وایي چې جمع بین الصلاتین چې دا بدون د عذر نه روا ده نه دی متروي باران نه دی مرزوي نه دی سفروي اسی یو سړی وایي چې بس ټول منځونه په یو وخت کومه بیا به ته فارغ نشم نو دی وایي دا روا ده جمهور ائمه اربعه ائمه امام شافعی امام مالک امام ابو حنیفه امام احمد دوی وی چې بدون د عذر نه او جمهور صحابه چې څومره دي بدون د عذر نه جمع بین الصلوات دا جایز نه بلکې دا کبیره من الکبائر ده چې عذر نه وي او دا عمل کوي حدیث الباب دلیل د پار د شیګانو
او دارنګ دلیل دی د پاره د بعضی الیدیسو او دا اشهب من المالکیه ابن منذر من الشافعیه چې بدون د عذر نه دی جمع کړی دا دلته دا راځي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ابن عباس سے فرمائی جمع بین الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدینه سفر نشو من غیر خوف ولا مطر نه يرشته او نه مطر شته عذر نشته نو فقیل ابن عباس ما اراد بذلك قال اراد ان لا تخرج امته حرج کی امت واقع نش امت تا ثانی راشي نو که څوک داوي چې خوف او مطر نه فشوي او بل مدینه سره سفر نه فشوي نو کې دي شي مرض بو کې دي شي مرض بو نو هغه د تعلیل د ابن عباس نه فهميږي ولی دا کارو که مرض وینو د ویلو چې بیمارو د داوي چې په امت ثاني راشي نو حدیث الباب ظاهرا دلیل د شیګانو دی او دارنګ دغه بعض علماو دی چون کې د دې دا قول د جمهور په خلاف باندې ست اعتبارونه لره او یا به امام ترمذی ته دا رسیدلی نو چې په دې باندې محمد ابن سیرین قائل داغي قائل دي خو هغه به دام ویلي دي چې دا به ګوره عادت عامه نه ګرځي عادت اکثری به نه ګرځي چې دا به سمدا سي کوي کله نا کله کده سی وشي نو خیر دی نو کتاب العلل په ابتدا کې امام ترمذی وايي امام ترمذی هغه وایي چې زما په دې تمام کتاب کې داسې حدیث نشته دی چې هغه په امت کې یو امام یو جمع پاغي باندې عمل نه کړي معمول به حدیث نوی داسې حدیث نشته سوا د حدیثینو نه یو حدیث هغه پیش کوي چې کله شراب سو کوس کې نو وای سلويق درې غلا کبه اوس کې به وای کبه اوس کې به وای کسلورم کرتم شراب اوس کل فقتلوه قتل کوي په دې چم قول نه دی کړي او ما خپل کتاب کې راخسته یو وای دا حدیث معمول به نه دی حدیث دی او عمل پچانه دی او کم حدیث چې معمول به عند الاسلاف نوی د خپل یو علت د ضعف او دویم حدیث دا پیش کوي کتاب العلل کې امام ترمذی په خپل چې حدیث د ابن عباس چې نه مرشته او نه خوف شته او نه سفر شته او جمع بین الصلوات شوی دی دا معمول به نه دی په دې چې عمل نشته که شیګانو عمل پکړي اعتبار ورته نشته او د محمد بن سیرین قول بشید د ترسلنو دا یو مذهب جمهور وایي چې د عذر په وجه باندې کولی شي جمع بین الصلوات او دغلته د شیګانو راي دا چې بدون د عذر هم کولی شي شیګان اوسم بس کم ټیم کې یو ځای یا ما خستن یا سهار ټولو کې بیا نور اخلاص الی حدیث هم نن سبا د شیګانو نه کم نه دی په دې جزئیه کې هغه هم دا کار کوي هیڅ عذر بنوي ای دا شان ته جمع بین الصلوات کوي دا زمونږه قانون سنا اولاد ها 20 تاریخ مناظره کې خطوي کړ ابل اورز مناظره کې وابیانو جمع بین الصلوات وکړه کوي نه کړ بیماران پکيو که مسافرین پکيو که مسافرو یو افضل وو دا نور خو د علاقې خلکو متي الله خوا کې د مدرسې نه راوته تا کال کې نه سفرو نه مرزو او نه بل څه علت او جمع بین الصلوات کړیو د شیګانو مذهب بغیر د عذر نه کنه سفر نشتا مرض نشتا مطر نشتا باران هم نو یو علت نشته دی جمع بین الصلوات کړي نو دا په امار باو کې جمهور کې صحابه کرامو کې دای چاره دویم مذهب دا دی چې په صورت د عذر کې ثلاثه امام مالک امام شافعی امام احمد وایي چې په صورت د عذر کې جمع بین الصلوات روات اوس دی عذر کې دوی اختلاف لري امام شافعی رحمت الله علیه وی چې عذرونه دو دي یو مطر دی یو سفر باران وی او سفر وی هر چې مرض دی امام شافعی رحمت الله علیه مرض عذر نه غني نو عذر عند الشافعی دو شو مطر سفر که سفرم جمع کول شي دوی جمع حقيقي یادي او که مطرم نو جمع کول شي دی وی امام احمد رحمت الله علیه وایي چې عذرونه درې دي مرض دی مطر دی سفر دې درې وړو حالاتو کې جمع بین الصلوات کول شي
هر چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه وی جمع بین الصلوات سوا د جمعیننا بالکلیه روانه ده یو جمع تقدیمی ده په عرفات کې چې د ماجیګر مون مسخیم ټیم باندې کیږي او یو جمع تاخیری ده په مزدلفه کې چې د ماقام مون د ماخستن په ټیم باندې کیږي د دې جمعیننا بغیر جمع بالکلیه روانه ده په یو ټیم او مکروهی غنی په قرات تحریم سره او بلکې ګناي غنی او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ څومره روایت د جمع بین الصلوات چراغلی دي څومره روایت چراغلی دي هغه ټولو کې د امامنا رائے دادا چې دا جمع فعلی سوری ده دا جمع حقیقی نه ده او کتا سو دا حملوی په جمع حقیقی باندې نو حدیث د عبد الله بن عباس نه جواب را کوي یا شیګانو مذهب ته ور ثلاثه ائمه د احناف جواب دادې موالک او حنابلہ ته هغه ته زمون جواب دادې چې جمع حمل کوي په سوری باندې حقیقی ما خله کدا حملوی په جمع حقیقی باندې د حدیث د عبد الله بن عباس جواب پیدا کوي چې کوم ترمذی ذکر کړي چې بالمدینه سفر نه ده من غیر خوف ولا مطر او کوي چې مرض دې د تعلیل د ابن عباس نه مرضم نه فشوي دې ک بیمار وي د بویلې چې بیمار نه وای ته حرج را نشي په امت باندې نو یو علت نشته ده او جمع شوی ده چې شوی ده د دې حدیث نه جواب څه شي د دې حدیث نه جواب څه شي نو نشي پیدا کوله بل جواب سوا د دې نه چې حمل کې حدیث د جمعي پچا باندې په جمع سوری باندې او دا چې دا حدیث دلته وارد دی د ابن عباس صاحب دا حدیث په باب کې چې بغیر د عذر نه جمع نبی اسلام کړی دا حمل کیږي په جمع سوری باندې دا د عبد الله بن عباس صاحب شاګرد خاص جابر ابن زید ابو الشعصاء دا حدیث مسلم کې ذکر دی جابر ابن زید ابو الشعصاء هغه نه په دې سند کې خپل تلمیذ شپ تپوس کوي خپل شاګرد ته تپوس کوي او ورته وایي چې استاد څه خیال دی چې دا کار ولی شوی تپوس ته نه کوي چې دا کار ولی شوی علت څه شو نو ابو الشعصاء ورته وایي چې اظنه اخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء دا ابو الشعصاء دا شاګرد ورته وای زما خدا ګمان دی چې ماجیګر مخکې کړي دی ماسپخیم رستو کړي دی دا ماسپخیم اخیری خپل ټیم کې شوی ماجیګر اول خپل ټیم کې شوی به ماقام رستو کړي دی ماخستانی مخکې کړي دی نو ماقام په اخیری خپل ټیم کې شوی ماخستن په اخیری اول خپل ټیم کې شوی یعنی دا جمع سوری ده فعلی ده دا جمع حقیقی نه ده ابو الشعصاء جابر ابن زید راوی د عبد الله بن عباس سے هغه شاګرد ورلتوی جابر ابن زید و سعید بن جبیر دا دې دواړو دا روایت کړی دی دلته سند د سعید بن جبیر دی کنه قد روا عنه من غیر وجه رواه جابر ابن زید صحیح ده دغه جابر ابن زید ابو الشعصاء دی په سند د مسلم کې دغه جابر ابن زید وای د خپل شاګرد ته اظنه ذالک او زمام دغه رائے د چې دا جمع سوری شوی نو په حدیث کې فهمم دو مغراوی کوم معتبر وی اولا چې کوم راوی فقيه وی ثقوی هغه د حدیث نه کوم معنا واخلې تډیر اعتبار وی د عبد الله بن عباس صاحب شاګرد حمل کړی دی په جمع سوری باندې امام بونی پر رحمت الله علیه د احناف جواب ثلاثه ائمه داري چې کوم روایتو کې تاسو جمع پیش کوي په مطر کې په سفر کې په مرض کې اغل ته زمون جواب داري چې دا جمع سوری د حقیقی نه ده او کدا عذر تاسو نه مانی چې دا حقیقی ده نو موږ ته د حدیث د عبد الله بن عباس جواب راکړي صحیح حدیث دی جرحم پینشتا عذر هم نشته او جمع شوی دا یا وړه د شیګانو مذهب ته چې عذر ما یادوي بس جمع روا ده مطلقاً که هغه نه کوي عذر پیش کوي دلته عذر نشته ته جواب هم دی که حملوي په جمع سوری باندې دا حدیث موږ تاسو روایت هم په جمع سوری حملو او دا چې موږ په جمع سوری باندې حمل کړی دي نو دا یو حقیقت دی ولی ځکه چې موږ څومره دلایل د منع د جمع بین الصلاتین کې پیش کوو هغه عمومات دا هغه عمومات ته هم یو محمل ورکول پکار دي مثلا
رب کریم فرمایي ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نو دا فرض ده په وخت کې دا تقدیم او تاخير چې کېره د خلاف کې اولی کې دی آیتنا استثناء چې ذکر کې چې نا الا فی المطر والسفر والمرض دا استثناء به مرفوع حدیث کې خای کړه چې په هر وخت کې دامن په خپل وخت فرض ده خو په مطر کې خپل وخت کې فرض نه ده په مرض کې فرض نه ده په سفر کې فرض نه ده دا خو دې لپاره استثناء په یو حدیث مرفوع کې وخایه چې نبی اسلام ته دا مستثنا کړي ګوره رسول الله مبارک د قران کریم د عمومات او استثناګانی په خپل باندې کړي مثلا فلا انصاب يومئذ ولا يتسالون فلا انصاب کی پنفی کی سیاق د نفی کی نکرن انصاب واقع شو جمع ټول نکری دي صحیح ده دا د فلا انصاب نکره فی سیاق النفی را له افاده د عموم کوي کنه چې یو نسبم په دې ورځ نشته دي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دې قرأت کې داسې فرمایي فلا انصاب يومئذ الا نسبي وصهري استثناء وکړه کوي نه کړه هر کله چې د نبی اسلام نسب التعود د عموم نه وي ان الصلاه كانت للمؤمنين كتابا موقوتا استثناء فکاردا د الا فی السفر الا فی المرض الا فی المطر دا خو موږ مرفوع حدیث دویم دلیل زمونږ د پاره د قران عظیم شان دغه آیت دی چې ویل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون نو د هم عن صلاتهم ساهون د غافلون په معنا باندې دی او دویم تاویل پدې کې دا دی چې هغه تاخير د خپل وخت نه بل وخت کوي دغه ویل نه استثناء وکای کده غدری ټیمونو کې چا دا عملو کدی ویل کې نه داخلي درې مدار چې مخ کې تاسو ته حدیث تیر شه په ترمذی کې چې لیس فی النوم تفریط انما التفریط فی اليقظه که خوب کې دامن زرستو شه بل ټیم تلاړه دې کې نقصان نشته دی نقصان په یقظت کې دی نو پته ولګیږي چې په یقظت کې به د خپل من د خپل ټیم نه بل ټیم تناړي کته وای چې د درې ټیمو کې بیاړه استثناء بقاعده دی عمومنا سلورم چې کوم دی عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت د بخاری دی غوای ما صلی رسول الله بغیر میقاتها الا الصلاتين نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په غیر د میقات نه د مانځو منځ نه دی کړي کوي کړي دوه منځي کړي دي دیو عرفات پیش کی بل مزدلفه پیش کی د دې دوه نه بغیر د خپل میقات نه بغیر مون نه دی کړي هغه په ژوندۍ هغه صاحب النعلین والوساده دا سفری حضری مرګره ولې روایت نه کوي خلکو ته چې یاره په دغه ټیم کې کړي خو پته واغه تا فقيه او په دې پدې چې دا خو جمع سوري شوی دا تقدیم او تاخير شوی دی باقی په خپل ټیم باندې دامن شوی او عمل د حضرت علی المرتضی هغه هم د دې مؤید دی روایت ابو داود کې مذکور دی تاسو ته تیر شوی غالبا جمع بین الصلوات خو تیر ده کنه ابو داود ها ابو داود څنګه تاسو ډیر بتیری خام خلا ډیر طولانی بحث تلتا ټول روایت ذکر کړی دي د جمع اغل ته د علی المرتضی سے روایت دو زیاده سے مذکور دی یو سفر کې روان دی د ماقام منځ ته تاخير ور کړی دی به د ماقام منځ کړی دی به روټي خوړلې ده به د ماخستان منځ کړی دی او پلار چې زی ما خپل غ موازین غي توي زي مزل کوي کافی مزل شوه دی به چې کله اړولې دي قافله د ماقام منځ په اخر ټیم کې کړي مینس کې روټي خوړلې دا غي نه بعد د ماخستان منځ شوه دی چې سړی دومره تاخير ماقام تور کی بیا قافلی دا غي زمانی د قانون اسباب کو زول کې جول دام پوره وخت نسی بیا د ماقام منځ د هغه شانته خاشعين نه چې هغه طولانی منځونه کول هغه پکې ادا کیږي هغه نه بعد روټي خوړل کیږي خپل د ماخستان ټیم داخل له بیا د ماخستان منځ سره کیږي دا احناف دا رایه ده چې دا جمع کم ذکم چې راغلی دا جمع سوري ده دا سفرونه چې هغه هر منځ ته دومره اسباب د اوخ نه کوزول او دا شان اوخان ډک پر خودل او دا عین اسباب نه کوزول دم ظلم د حیوانات سره دی به چې کمزې کې دمه ته کې ناستن نو دا دغه حال ټول به کوسلته نه چې هغه له وسریږي د مشي په دې لحاظ به دوی اکثر په سفرونو کې دا عمل کولو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې را تاسو دا څه کوي چې لګ مزل وکي مزل به کافی وشو چې پوي بشو چې د ماسپخیم مونږ لا قضا نه ده قافله به واړه ولا د ماسپخیم مونږ به وشو بس دا غینه بعد کې چا څه خوراک به کوغه به وشو ماجیګر ټیم به داخل شو په ابتدایي ټیم باغه وشو باقی به روان شو خلاصه دا چې څومره جمع بین الصلوات راغلي دي نبی علیہ السلام په وخت مختار کې منځونه کړی دي
دومره مؤخر کړي د ماسپخین مون نه دی دومره مؤخر کړي د ماقام نه دی ولی په حالت د سفر کې کړي دا کار حالت د سفر کې دغه تقدیم او تاخير کړي دی یو مون به ډیر په اول ټیم کې کړي بل مون به ډیر په اخر ټیم کې کړي دغه د جمع بین الصلوات مقصد دی او حدیث د عبد الله بن عباس مستاسو یاد وی چې کله مالی حدیث د حدیث د جمع بین الصلوات پیش کړي نو ورته وای دا جمع سوري د حقیقی نه دا او کته وای چې حقیقی د حدیث د عبد الله بن عباس جواب پیدا کړ او یا شیشه داغي مذهب تور او ما جاء فی الجمع بین الصلوات زمونږ د امام ونی پر رحمت الله علیه دا مذهب چې جمع بین الصلوات دا جایز نه ده نه سفر کې نه مطر کې نه مرض کې دا جایز نه ده باران کې چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کړي معمول د صحابه دار چې مونږ کړي به کوړه تدي کله چې باران به نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تاخير کړي دي اعلان به مو ک چالا صلوا فی الرحال کورونو کې منځونه وکړي ولی مسجد نبوي خو خټي وي سر پټ نو دالته ډیر مشکلات هم د جمع نو په دې لحاظ سره بیا به مبارکه غ جمع کولا خو د ماسپخین به لګ رستو کړه مازیګر به را مخ کې کړه چې داخل کو ته پرې خټو کې تل راتل آسان شي التم جمع سوري شوی دا زما تحقیق او تجربه دا بغیر د تعصب نه چې ځه حنفی ما په دې اربعه ائمه کې دا نور چې څومره ګوره ک محدثین دي دا ظاهر بین دي فقه ته کوزیږي نه بس دې ټکي وګوري جماعه وګوري به نور ګوري نه چې الکه دا جمع کما جمع شو په دې سلور امامانو کې امام مالک امام ابو حنیفه چې کم د حدیث معنا ته کوشوي دي نه امام احمد کوشوي نه امام شافعي کوشوي دیم په ډیرو ځایونو کې د ظاهر بینو په شان ظاهر پسې دي او بیا هم د هغه په مقابله کې ډیرو ځایونو کې فقه لري او د حدیث معنا راخلي او فقهاو کې داخل دي امام احمد رحمت الله علیه خو ډیرو ځایونو کې په شان د اهل ظواهر او قول کوي مذهب د امامونه په صحابه کرامو کې دا منقول دي د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه او د سعد بن ابي وقاص او د عبد الله بن عمر نه د دریو صحابه دا رايه ده چې دا جمع سوري ده او دا رنګ د علي المرتضی کرم الله وجهه او د محمد ابن سیرین معروف قولم دغه دی د جابر ابن زید شاګرد د امام ابن عباس دا غم دا رايه ده مکحول عمرو ابن دینار اسود عمر بن عبد العزيز سالم لیث سفیان ثوری د دې ټولو دا رايه ده چې دا جمع سوري ده او حقيقي جمع ده هغه دو زینو کې کېدې شي نور نشي کېدې حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاويه الأعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينه ګور سفر نشو بغیر د خوف نو د مطر نه عذر نشته قال فقيل لابن عباس ما اراد بذلك مقصد پر سره شیو قال اراد ان لا تخرج امته حرج واقع نشو مددام فدې باب کې روایت دی نبی هريره قال ابو اسحاق حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه روایت د جابر ابن زید کړي چې روایت د مسلم دی ابو شعصاد او سعيد ابن جبير دلته مذکور شو عبد الله ابن شقيق العقيلي وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا عبد الله بن عباس د نبی علیہ السلام نا مرفوع روایت د نه د په ضد باندې بلم روایت شوی دی هغه دا دی حدثنا ابو سلمى ويحيى بن خلف البصري قال حدث المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر چاچه جمع وکړه په من د صلاتینو کې بغیر د عذر نه فقد اتى بابا من ابواب الكبائر د اتيانو کا غباب لره د ابواب د کبائرونو د غټو ګناهونو دروازې تراتل وکړل ثلاثه ائمه باندې دل ترد ناراضي ښا ځکه هغوی دلته تاویل د عذر کوي هغوی باندې نه چې دغه مرتکب د کبایر شو او کم خلک چې قائل د عذر نه دی او بغیر د عذر نه دا کار کوي دا غي کبیره کړي دا لوی ګناه کړي دا ځکه وقت فرض او هغه فرض پر خیر او تارک د فرض او هغه فاسق وي او عذر هم نه لري دغه حدیث چې مرفوع د ابن عباس سب دی دی باندې جرح دی کوي رستو فحنش ابن قیس باندې حنش دی کنه او د ابن ابي شيبه روایت د ابو موسی شعری سے بمدال الفاظ دي خو موقوف دي
همدا شان موقوف روایت د عمر فاروق رضی الله عنه صحیح روایت سره ثابت دي هغه موقوفات دي. قال ابو عيسى وحنش هذا هو ابو علي الرحبي وحنش بن قيسام وهو ضعيف من الحديث ضعف احمد وغيره. یو حنش بن ربيعه دي روایات د علي المرتضان الذي غسق دي. والعمل على هذا عند اهل العلم. امام حاکم حدیث د حنش صحیح غني. والعمل على هذا عند اهل العلم انه لا يجمع بين الصلاتين الا في السفر وبعرفه. مراد دارفين حج واخلا مزدلفه داخل شو. ورخص بعض اهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض وبه يقول احمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر. اغا آراء امام شافعي رحمه الله عليه به يقول الشافعي واحمد واسحاق ولم ير الشافعي للمريض يجمع بين الصلاتين. مطر او سفر هغه غني خو مرض نه غني په عذر کې. امام احمد رحمت الله علیه دا هم په عذر کې داخل کړي.